دغه تراچا او سلام علیکم ځوانانو ورته وګوري چې یاره کوم څوک چې ښه نوم راوړي هغه ته خدارم ور په غاړه کړي، هغه ته خلک غم ور په غاړه کړي، هغه ته خلک سپاټین کړي چې دا بد نوم راوړي، دا پر روډو ګرځي وراګرځي ماش کوي تاش کوي یا بل کوي. د دغو په اعزاز کې څوک پروګرام نه جوړوي، نه څوک په ښه نامه یادوي، نه د دغو پر نامه ولکه تا روډ ولدي، نه د بورډ ولدي، نه د یو شی ولدي. نو د اطلاعاتو موږ مبارکي ورکوو، وده ته هار ور په غاړه کوو، وده ته شیلډ ورکوو. دا زموږ د علاقې فخر دی. دغه کار به موږ ته بغیر تعصبه په هر کلي کې چې هر څوک ښه کار کوي. موږ په تر پروګرام کې مفتي قیوم اخوند زموږ د دې علاقې و، دی یو پارسوی دی، د پر فتواو باندې یو غټ کتاب لیکلی و. موږ د ده زوی ته شیلډ ورکړي چې یاره ستا پلار یو ښه کار کړی و. بس هغه بله بیا بدمرغي ده چې د ده د کوم چا سره تعلق یا د کوم پارټۍ سره هغه د ده په اعزاز کې داسې پروګرام نه کوي جوړ. بیا دغه ته راز زموږ په علاقه کې د ښځو پر حقوق باندې صفیه پاینده یو څوک ده، د ښځو حقوق د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې دا کتاب دی، که اوسه پورې موږ ته نه دی معلوم. زموږ خپل ایرو بدمرغي بله ده. نو زه عاجز صاحب موږ دا څو ملګري په دا چې ګرځو د خانو د بولو ته اوسه اجاره نه کوو چې آخري تاریخ ته چا پورې ورسو چې دا د دوی قبر دی، دا مقبره ده، دغه جوړه کړو. دا خو ګرځ زموږ سترې علاقه ده، له لپچلاغه راواخه د کاڼه پورې په دا کې چې هر چا ښه کار کړی دا پر موږ دا حق لرو، دا حق لري چې موږ د دوی پاکستان مخالف څه وکړو. اوس دا ډاکټر سعید صاحب دی حالانکه د مرغیه دی، په هر اعتبار خانزۍ له راځي، مریضان ګوري، په لږ پیسو ګوري. اوس په ده ته که موږ یو شیلډ ورکړو دا هېڅ بده خبر نه ده. دا ته را چې هر څوک دلته ښه کار کوي، که څوک د امن دپاره کار کوي، که ملازم ویې کار کوي، که په لیویزي کې څوک قرباني ورکوي. نو هدایت خانه دی خو زموږ خو رایه دي، ما دغه ته دا خبره وکړه، ما ویل یاره زموږ خورایان ډېر تېز دي. صحیح دي، موږ په تا فخر کوو، د اګر د علاقه د اګور د لیویز والا باندې موږ فخر کوو. او دا مو امید دی چې نور هم دغه طرز ښه کارونه که موږ کوو، د مشرانو د شا له خوا ستایل یي، بیا د سړي لږ حوصله پورته کوي چې یاره ما که په 400 کسانو زه اعزاز وګټئ، نو دا د علاقې دا یو شیلډ د بیوان تر هر طرح شیلډ ضروري دی. دغه اوس د 30 کسانو ناسته دا تر هر اعزاز ستا دپاره غټه ده. نو هر څوک کوشش به دا کوو چې ځوانانو ته دا پیغام ورکړو چې ښه کار کوئ، موږ خپل سټار راوباسو. زموږ سټار نشته نن سبا، زموږ هیروګان بیخي کم سوي دي، زموږ نور هیروګان راسره زیاتېږي. نو د هغه هیروګانو مقابله په دغو هیروګانو کوي چې د ښو خلکو ستاینه کوي. بیا د غوا سلام اتش ځوانان بیا ودا ته ګوري چې یاره واقعي چې ښه کارونه موږ کوو. نو تا ته مبارکي درکوو، د ګور د لیویز والا ته مبارکي ورکوو، هغه شهیدانو ته د خدای په جنت کې ځای ورکړي چې له دې ځایه ولاړه الله ته شهادت نصیب کړي. د هغو دپاره به انشاءالله پروګرام جوړوو. ستاسو د ټولو یو جان مننه. کور مو ودان. زموږ محترم عزیزانو، ښایسته او غیرتمند ځوانان، دا موږ چې دلته اوسو، موږ په ذهنو کې اوس نو عمر هم ډېر تېر شوی دی. دغه سوچ موږ ته په دغه ملک کې دی چې دی زموږ په علاقه کې دی څوک پیدا کړي چې ښه نوم راوړي، که هغه ښه کتاب لیکي، که هغه ښه یو نوم راوړي، که هغه دا ډول د ده پر چم باندې په پروګرام کې اول راځي او دلته نوم ګټي، دا زموږ د ګډې علاقې فخر دی. نو دغه کار زه به دله وځو چې ته څوک یې زه څوک یم. موږ یو جان یو، موږ یو ګروپ یو بدن یو. هر ځای چې په هر چا کې دغه ډول څوک پیدا شي، باید دا دی چې موږ دغه قدر وکړو، پر یوه ځای کږو، په خیرات کې پر یوه ځای کږو، مګر په دغه ډول موقع باندې نو موږ غړی واچوو چې دغه شی راته ګران دی. پکار دی چې زموږ هر سړی، هر مصر سړی، هر پوه سړی هغه د په خپل کلي کې وګوري، هغه د په خپله شاوخوا علاقه کې وګوري. که دغه ډول څوک میړه پیدا شي، دغه ډول څوک سړی پیدا شي، باید دا دی چې د هغه دپاره موږ یقینا مخته سو، هغه مخته کړو. که کتاب لیکلی دی چې د هغه رونمایي به وکړو. په مرغۍ کې یو سړي کتاب لیکلی، اوس ژوندی دی، خدای د نور هم ژوند ورکړي. نو بیا موږ دلته د کتاب رونمایي وکړه. قسم دی که ولي محمد غمزده هغه خوشحالي څه وسه د ده له زړه نه ده ورته وویل ما کتاب جوړ کړی دی، زه پر دنیا ګرځېدلم. هغه ورځ ما نه ده ویره چې په کومه ورځ ستا او ما ته لاس راوغځاوه او ما ته دوی لویه حوصله افزایي وکړه.
نو که هر سړی په دا شي باندې سوچ وکړي چې موږ هر چاته که ښه ډاکټر رالی باید چې عزت یې وکړو که ښه افسر رالی چې ښه کار یې کاوه چې عزت یې وکړو که یو ښه میړه په موږ کې پیدا شي یو ښه کتاب ولیکي باید چې عزت یې وکړو که ښه شاعر یې باید چې عزت یې وکړو که ښه لیویز افسر یې باید چې عزت یې وکړو نو د دغه عزت دپاره ما صرف د دغه شعور ورکولو دپاره دغه پروګرام جوړ کړی حالانکې دا خاص پروګرام نه دی مګر زه خلکو ته دغه شعور ورکوم چې سړی که په هر چا کې یو سړی شته دغه سړي قدر وکړي هغه سړی راپورته کړي دغه سړي ملګرتیا وکړي هغه سړي حوصله افزایي په دغه رنګ کې وکړي لکه نن چې دغه عزیزان ناست دي که دا ډول موږ یو بل ته لاس ور وغځاو و دغه هلک هلته فسټ رالی دی به هلت و ما له بیا ټلیفون رالی ولاړې ستا د مبارک شي زاریان شم د څه شي مبارکي ده ول ستا یې هلک په دا ټرېننګ کې اول راز ماته نوم زه خدای که معلوم څوک دی د چا زوی دی دوی راټول دا داسې د رحمت زوی دی او داسې فلانی دی زاریان شم چې وایي ستا یې کور ودان چې دغه ځای در راکړی دی او زه دلته ناست یم نه یم په خبر نو زموږ د ملا مات په دغه سلسله باندې موږ راولاړ شو چې موږ د هر سړي قدر وکړو د هر ځوان قدر وکړو هر سړی چې کار کوي هر سړی چې پر مخ ځي د هغه حوصله افزایي وکړو دا د لیویز پر دغه خلک باندې موږ خبره کړې وه چې موږ به د دغو الفانو دپاره هم یو پروګرام جوړوو بلکې د تاڼې خبرې چې د وکړه زه دغه له روان یم ګوادر له پلیار یې فلانی شهید تاڼه ده ای فلانی شهید چین دی ای فلانی شهید دی دغه دی پر هر ځای د دې تصویران شته مګر چې له کوچلاغه راترسو نه تصویران شته نه د هغه نوم شته یو سړي قرباني ورکړې ده اوس دا زموږ د لیویزو تر دا ګردو لیویزو هر ځای کې چې یو پروګرام جوړ شوی دی نوم د یوسف په ښه دی کار دوی کوي مګر د دوی له وجې اوس کیسې د افسر خو نو دی نوم بیا یو کار یې کړی دی نن یې لارۍ ونیول نن یې منشات ونیول نن یې فلانی ونیول اوس سړي ته د یو حوصله افزایي میلاو شي چې وایي زه خو هم داسې خلک لرم چې هغه د غلط کارو باندې دوی قبضه کولی شي دوی نیولی شي او دوی سزا ورکولی شي نو دا زموږ د ګوړو دپاره د دغه ځوان چې دی اول راغلی دی دا د فخر مقام دی زه مبارکي ورکوم او د ګردې علاقې د ګرد علاقه اتحاد زما د ګردې کمیټې له طرفه زه دا مبارکي ورکوم چې ته همت کوئ موږ به په یوه ځای کې پر شا نه ووینئ په هر ځای کې موږ ستا په غاړه کې هارم درچو ستا کومک هم کوو ستا ملګرتیا هم کوو ستا سړیتوب هم په دنیا در خورو چې نور ځوانانو دغه ته وګوري چې باید فلاني ښه کار وکړي زه یې ولې نه کوم فلاني ښه کار نه وکړي زه یې ولې نه کوم دغه ډول چې خلک را پر مخ شي زموږ معاشره به بدله شي زموږ معاشره به ډېره ښایسته شي موږ به ستا قدر کوو دی به د مسلمانانو قدر کوي د ګردو خلکو کور ودان ډېره مهرباني
الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. عزیزانو په موږ ته باندې الله تعالی ډېر احسانات کړي دي چې اول واره په پوره نړۍ کې د اسلام په نامه باندې چې آزاد شوی دی دا زموږ وطن عزیز پاکستان. بیا چې الحمدلله د تمام اسلامي نړۍ سترګې دي هغه زموږ پاکستان دی. بیا چې په تمامه نړۍ کې چې کوم دی په مهارت سره پېژندل شوی دی هغه زموږ د پاکستان چې کوم دی الحمدلله هغه فوج دی. او بیا چې کوم دی دا زموږ ملګرو ته چې کوم تربیت ورکړی دی هدایت الله چې دا جرامت الله زوی دی د چې هلته دا کوم نوم راوړی دی دا د ټولو چې کوم دی نوم دی. او ماما چې دی هغه چې وده ته کوم اعزاز ورکړی هغه شاعر وایي چې د کوم دلجویي د لوی عزت که آفرین دي په هغه سیمړونو. نو زه لیویز والا دا نورو ارمي والا د دو استادانو او ټولو ته چې کوم دی زموږ دا ټول علاقایي اتحاد او خانوزۍ او پښین له طرفه مبارکي ورکړو. باید دوی ته نور توفیق هم ورکړي چې دغه سیمړونه چې کوم دی تربیه کړي او چې کوم دی وده ته دا سوال کوو چې تم دغه ته را خدمت وکړه. موږ د خانوزۍ لیویز والا کې الله تعالی ډېر لوی کمالات یې ښي دي چې پر هر ځای باندې ورسې دوی اول واره د چای ستر ته کوي او دوی د چې کوم دی خدمت کوي. په ګشت پسې به روان یم تا ته دري تر تا نه ترجي چې مولوي صاحب پاچا له خونه دی حاجي صاحب یو مرکې له خونه دی نو ته یې تدم الله تعالی داسې انسانیت نصیب کړي لکه دا زموږ لیویز والا ته چې الله تعالی ورکړی دی. او موږ چې کوم دی له دوی سوال کوو چې په موږ یې هره درد دوا کېدلی انشاءالله موږ ورته تیار یو. الله تعالی د دوی غمونه په موږ نه ویني او زموږ ملګرتیا به له دوی سره د وطن عزیز په خاطر وي. اللهم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم انظرنا وانظرهم بنظر رحمتك ولا تنظرنا وانظرهم بنظر قهرك وغضبك يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا إله العالمين فزمر د وطن عزیز د سرحدو حفاظت یا الله زموږ د وطن عزیز د دفترو حفاظت یا إله العالمین زموږ د وطن عزیز د پښتونخوا څخه د کوم مرکزونو د هغوی حفاظت یا الله موږ وطن عزیز لپاره موږ پاکستاني قوم ټولو ته اتفاق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارک